نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل مفهوم د څه دی؟ درې سيزونه د څه دی چې د انسان د کور د آبادی سبب ګرځي، کور به شاد او آباد وي، او د په زندګۍ کې په عمر کې د اضافه سبب ګرځي. عمر به ول الله زیات ورکی، یعنی عمر کې به ډیر برکت واشي. هغه کې اولنې د گاونډي سره حسن سلوک کول، ښه رویه اختیارول، په گاونډي باندې ظلم نه کول اولنې. دویم دا چې د رشتہ دارانو سره رشتہ داری قائمه ساتل، او دریم حسن اخلاق، خپل اخلاق مظاهره کول. نو کو د گاونډیانو سره زمون سلوک وګورئ ظلم، کو رشتہ دارانو سره زمون سلوک وګورئ نو ظلم دی. په نس خبره رشتہ داری ختم. دا زما واده له نور راغلی بس د به مولم نظم، د ماته سلام نو کړي زبم ولم سلام نکو، ادا په واده کې زمون نکریزو له نور راغلی په ناجایز امور انتخاب کیږي. مجھے چلاړه منو دا ما ته پانه سیدو دا چې واده له راغلو نو ځان سره تحفه نه وراوړي. دومره کم ایمان والا یومګه چې په وړو وړو خبرو باندې زموږ رشتہ داری قائمه چې کم وی الله ختم شي. او بیا څه کوو؟ دغه رشتہ دار عیب لټو، او چې کم مجلس کې شریکیږو نو حیات یې اخلو. الله رب العزت په دې تپوس کوي د مسلمانې صفات دادي چې دا چا عیب نه لټي. چا کې د عیب ولیدو نو ښه طریقه دا ده چې د جبې وسط کېږي نو ولا ځان له دعوت ورکا، په قوم کې شرموه ما، دا ته د اصلاح کې کو نه حیات ټولې ځان له په ځان له ولا دعوت ورکا چې حضرت دا مسله د سینه د سره. نو د دې وجنا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي راغی، وی حضرت زما یو گاونډي د ما سره کور په کور اوسېږي نږدې، زه ته ډېر تکلیف کې ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی الله عنهما دا درې وانه حضرات ولګل چې لاړ شه دغه گاونډي کور مخه ته ودرېږي او په زور اعلان وکړي چې یاد ساته 40 کورونو پورې غیر شاپره داستا گاونډیان دي، 40 کورونو پورې خې طرف ته غس طرف ته مخامخ او روستو 40 کورونو پورې داستا گاونډیان دي. او څوک چې د گاونډي خیال نه ساتي تکلیف ور کوي لا يدخل الجنه، جنت ته نشي داخله دي. درسو پورې چې د دې تکلیف او عذاب سکل نه په جهنم. دا د غب خبر